بسم الله الرحمن الرحیم. د خیر خبره کول او نور ورونو خویندو ته خورول د هر مسلمان ذمواري ده. نن مونږ په خپل هفتوار درس کې د استاد محترم ډاکټر حشمت علي صاحب نه دا خبره زده کړې چې د ژوند تېرولو دپاره څه ګایډلاینز دي او په معاشره کې دا ډېر په کار راځي. د پیغمبر اسلام د حدیث مبارک مفهوم څه په داسې شکل کې بیان شو چې نبی اسلام فرمایي چې دنیا کارونه په درې ګروپونو کې تقسیم شوي دي. یو هغه چې حلال دي او ښکاره دي، مبین دي، او دویم هغه دي چې حرام دي او منع دي، هغه مبین دي، او دریم هغه دي چې هغه د شک نه ډک دي او هغه د حالاتو مطابق چینج کول دي. اوس دا کنسپټ چې موږ والو نو موږ ته په روزمره زندګۍ کې یو ګایډلاین میلاویږي چې ډو اینډ ډونټ ډو، لکه دا وکې او دا مه کوې، او منځ کې چې کومې خبرې پاتې کیږي په دې کې تاسو بیا تپوس وکړئ د خپل مشر نه، د فقيه نه، د عالم نه، د ټیچر نه، د مور او پلار نه، او د علاقې د مشر نه چې دا کول غواړي که نه غواړي. 24 ګنټې ژوند دا یوازې د عبادت نوم نه دی، بلکې دا د روزمره زندګۍ د تېرولو او په دغه فارمیټ باندې خپل ژوند د تېرولو نوم دی. اوس 4 قسمه شیزونه داسې دي چې د هغې د کولو ریکمنډیشن راغلی دي، او 4 قسمه داسې دي چې د هغې نه اجتناب او د ځان د منع کولو زور راغلی دی. چې کوم کارونه کول دي په ټاپ باندې په هغې کې فرایض دي چې دا په هر صورت، هم په کور کې، هم په بهر باندې، هم په سفر باندې، او هم په روغ صحت او هم په ناروغه صحت دا کول دي او هغه فرایض دي. په دویم نمبر باندې هغه واجبات دي او چې هغه فرایضو ته نږدې دي، او د فرض نه پس دویمه درجه د واجب ده، او مستقل واجب پرېښودل دا یا فرض پرېښودل دا په ګناه کبیره کې راځي. دریم نمبر باندې چې کوم ریکمنډیشن دي او هغه کول دي هغه طریقې د نبی صلی الله علیه وسلم او د هغوی اقوال او د هغوی ګایډلاین فالو کول چې هغه سنت دي، او مستقل سنت پرېښودل دا هم د ګناه په زمره کې راځي. او 4م چې کوم مونږ ته ویلی شوي تاسو دا کوئ دا مستحب دي، او مستحب هغه شی دی چې هغه سړی ورسره محبت ساتي او د هغې فایدې انسان ته ډېرې میلاویږي. دا 4 کارونه پیژندل، هغه باندې ځان پوهه کېدل، د هغې علم حاصلول، په هغې عمل کول او نورو ته د دې تبلیغ کول، دا په موږ باندې لازم دي. د فرایضو علم، د فرایضو باندې ځان پوهه کول او د هغې پرچار کول، داسې د واجب باندې ځان پوهه کول، واجب پیژندل، د واجبو پرچار کول، سنت پیژندل، په سنتو باندې عمل کول او د هغې پرچار کول، مستحب شیزونه پیژندل او هغه خورول، په هغې عمل کول. نو دا د ډو په زمره کې راغلو چې پلیز ډو. 4 شیزونه چې د هغې نه ځان ساتل دي چې ډونټ ډو، په هغې کې په ټاپ باندې حرام کارونه دي
چې حرام نه سړی ځان وساتي. اوس حرام پیژندل، د حرامو نه ځان ساتل او بل ته دعوت ورکول چې دا شی حرام دی، د هغې نه منع کول، که هغه په ژبه دی، که هغه په لاس دی او که په زور دی. دغه شانتې د حرامو نه پس بله کټګري هغه د مکروهاتو ده. مکروهات څومره چې دي چې هغه د کراهت نه ډک دي، هغه دوه قسمه جوړیږي. یو هغه مکروه دي چې هغه مکروه تحریمي دي، چې هغه منع دي، چې کراهت دي خو لکه حرام کراهت دی، لکه مثلا د نظر حفاظت کول. دا هغه دي چې مکروه تحریمي یو مثال هسې عرض کوم. او دویم هغه مکروه دي چې هغې ته مکروه تنزیحي وي. مکروه تنزیحي نه مراد هغه دي چې هغه د مکروه تحریمي نه لاندې دي، خو که دا کې نو خلک یې نه خوښوي. نو لحاظه دا دوه ګروپه جوړیږي دا مکروهات. او څلورم ګروپ چې هغه بیا ځان د هغې نه ساتل دي او نه کول دي، هغه مباح دي، چې په هغې په نه کولو کې ګناه نشته او په کولو کې څه ثواب نشته. نو مونږه څه کوو چې مونږه دا بعضې شیزونه ډېر انډرسټیمیټ کو، لکه مباح اوایډ کول دي. مونږ ووایو چېرې دا خو هسې مباح کار دی، کوي کې نو لکه نسوار اچول، حالانکې دا حرام دي، خو بعضې خلک یې په مباح کې چې دا مباح شی دی. اوس کله چې مباح کارونه ته عادت کې راولي، مستقل هغې له شکل ورکې او ریکمنډیشن یې کوي د مباح کارونو، نو دا مکروهاتو کې داخليږي. او چې کله مکروه تنزیحي ته ریپیټ کې بار بار، لکه په مانځه ولاړې او ځان په مخه ګرې، یو پیره، دوه پیرې، درې پیرې، څلور پیرې، نو دا مکروه تحریمي ته اوړي. او که مکروه تحریمي یو سړی خپل عادت وګڼي، نو دا بیا حرام ته داخليږي. نو دا د ډونټ ډو په زمره کې راځي. نو سره شیزونه دوه شو، یو ډو او بل شو ډونټ ډو. او کول چې کوم دي نو هغه فرایض، واجب، سنت، مستحب. او ډونټ ډو کې چې راغلل نو هغه ځان ساتل دي د حرامو نه، د مکروه نه چې هغه مکروه تحریمي دي. او دویم هغه مکروه چې هغې ته مکروه تنزیحي وي، او بیا ورسره مباح دي. دا څلور شیزونه دا نه کول دي. دا پیژندل ځکه ضروري دي چې کله یو سړی په ګناه کې ملوث وي، د ګناه دپاره استاد محترم ووایي چې کله ټکي راځي چې ای مسلمانانو، تاسو توبه وباسئ، توبة نصوحه. د توبة نصوحه په مفهوم کې دا وویل چې نصوحه اصل کې پشلیدلې لمن چې کله بخیر راکاږي یا رفو کې، چونکې د غلط کار سره، د ګناه سره د سړي عزت شلیږي، لکه جامې شلیږي، د عزت ته ټیسټ رسي، د پرسنالټي په منځ داغدار کیږي. نو دا بیا د توبې سره چې کله نصوحه شي، نو دا بیا ګڼل کیږي. د دې لپاره څه شرایط بیان کړل. دا نه چې یو سړی کینی او سره کوي چې استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بېشکه دا د ذکر یو انداز دی، او د ذکر په زمره کې په دې ثواب ملاویږي، خو دې لپاره څه شرایط دي. او ما ته خپل استاد محترم عارف مولانا صاحب هم دا ذکر کړی و چې توبه له قبلیږي چې کله د څلور شرایط ته اپناو کې. نمبر 1 چې کم کار ته کې هغې ته غلط ووې. نمبر 2 چې وې منې چې دا ته پې نادم شي په هغې باندې، او ندامت راځي د ذهن نه.
دویم چې د هغې ته بیا اقرار وکړي او چې دا کار چې دی دا غلط دی چې دا به ما کوو. او دریم ته دا اقرار وکړي چې زه به آینده دپاره دا نه کوم. او څلورم د هغې نعم البدل کې ته نیک کار شروع کړي. نو یو کې ندامت معاصي، دویم کې بیا پرېښودل ترک معاصي، او په څلورم کې بیا اقرار د دې خبرې چې دا غلط دی او دا اقرار کول چې دا به زه ریپلیس کوم په نیک کارونو باندې، نو بیا توبه قبلیږي. نو چې کله موږ دا فرایض، دا واجبات، سنت او مستحبات وپېژنو چې دا به موږ کوو، ځکه د توبې نه پس په سړي وي چې یا الله زه به دا کارونه کوم او دا به نه کوم. ترک معاصي، نو په هغې کې تحریمات چې کوم شیزونه حرام دي، هغه کې مکروحات چې کوم مکروه دي، او په هغې کې کوم مباح چې هغه د هغې نه څه فایده نشته. نو د کوم شي نه فایده نشته نو ظاهره دا به نقصان ورکوي. نو په دې باندې ندامت او په دې باندې قولي اقرار کول دا د توبې هغه سیګمنټ پوره کوي. دا څو خبرې وي چې ما نن څومره زده کړې، ما دا به زه د ملګرو سره شیر کړم. الله پاک دې موږ ته په دین کې د پوهه او د ذهن د استعمال د دې خاطره چې موږ ته تفقه، چې موږ ته پوهه حاصل شي، دا دې خدای زموږ نصیب کړي. او د هغې شي نه چې کوم نه موږ الله منې کړي یو او پیغمبر په خپلو طریقو ثابته کړې ده چې دا مه کوئ او دا وکړئ، موږ د خدای پاک عمل کولو توفیق راکړي. او چې کله موږ د یو شي نه توبه وباسو، نو چې د ډو او د ډونټ ډو کنسپټ زموږ په ذهن کې وي، او دا موږ خپلو کشرانو ته او خپلو سټوډنټانو ته دا کنسپټ مخې ته کړو. نو که نن موږ څونه چې د هرې طبقې مشران دي او د هرې طبقې ډاکټران او ریسرچر دي او ټیچران دي او علما دي، یا په وزیر کې مشران دي، یا په کور کې زمونږ ګایډین دي، هغوی داسې یو فارمیټ جوړ کړي چې دا به کوو دا به نه کوو، دا به کوو او دا به نه کوو. او چې کوم کوو نو هغه د هغې د فرضو او د هغې د واجبو، د سنتو او د هغې د مستحبو موږ سره نالجمي، د هغې د قسمونو موږ خبر یو، د هغې د اپلیکیشن طریقه هم راځي، او هغه موږ د هغې دعوت هم ورکوو. او دغه شانتې د ډونټ ډو په شکل کې موږ کوم کارونه نه کول دي او ځان د هغې نه اوایډ کول دي، د هغې علم حاصلول، هغه شیزونه پیژندل، هغه عملي طور باندې پرېښودل، او د هغې تبلیغ او مخکې ملګرو ته خبره خورول، دا د ژوند د ګایډلاین ایسه جوړول، دا زموږ د ټولو ذمهواري ده. الله دې زموږ ژوند د خوشحالو نه ډک کړي، او په دې څو خبرو دې ماله او زموږ ټولو مشرانو له د عمل کولو توفیق راکړي چې معاشره زموږ خوشحالي. جزاک الله.